اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول قبایلو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اوس چې کوم دی که نه زموږ په خیبر ایجنسۍ لنډي کوتل کې بجلي 2 غنټې کړې که نه نو دا ټولې سیاسي پارټۍ او کونسلران او سیاسي خلک راوچت شوي دي. نو هر چا خپل خپل سوچ دی که نه دوی سوچ ته هم زه سلام کړم ښه سوچ یې دی بجلي چې کوم دی ضرورت دی. خو لکه قبایل چې کله پاټه په صوبه خیبر پښتونخوا کې ضم شوه 25 آیین ترمیم کې نو پارلیمنت چې کوم دی دا 3 خبرې پخې منظوري کړې وې. یا خبره دا وه چې NFC واټ کې به 3% حصه میلاوږي قبایلو ته چې کومه زموږ د ملک خزانه 3% به سالانه میلاوږي چې په هغه کې او هغه د 1000 اربه روپۍ پیکیج یې منظور کړی او 10 کالو لپاره چې کال کې به 100 اربه روپۍ قبایلو ته میلاوږي نو سالانه به 224 ارب روپۍ قبایلو ته میلاوږي. PTI مسلم لیگ نون والا پیپل پارټۍ والا جماعت اسلامي ټولو سیاسي پارټو په هغه بیل باندې دستخط کړی دی. 15 کاله تیر شو هغه روپۍ قبایلو ته میلاو نه شي به ټیم اور اسکوی او بس هسې څه شی جوړ کړی یو 100,000 پولیسو نوکرۍ کړي چې دا به قبایلو له ورکوو. دا تحریک ما ډېر چلولی فیسبوک باندې او سوشل میډیا باندې زمونږ سالانه 224 ارب روپۍ دی د 5 کالو 1245 اربه روپۍ زمونږ په هغه باندې دي په وفاقي حکومت باندې. عمران خان دا 4 کاله دا بانې ونیوې چې پنجاب او سند یې ما سره نه مني. زرداری او نواز شریف یې چې تا خپل وفاق نه ورکړه موږ یې نور سره منو. عمران دغه بهانه نیسي نواز شریف دی دغسې یې که نه. بیا د پاټه ممبران چې کوم دی 15 کاله دوی خاموش تماشایي ناستو یو حق یو سپړک یې ونه کړ چې دا زموږ چې دومره حق پارلیمنت منظور کړی دی او وفاق سره هم دی موږ له ولې نه راکوي. صوبایي اسمبلۍ ممبرانو یو ځل دا خبره پیش نه کړه. جماعت اسلامي مشر جناب سراج الحق صاحب ډېر یو ایمانداره شخصیت دی او سپریم کورټ پاکستان دا کړی دی چې صادق او امین دی او ښه پښتون دی او ښه مسلمان دی. اپیل ورته کړم چې ټولو قبایلو ګرین جرګه راوغواړه او چې قبایلو کوم حقوق دی 1245 ارب روپۍ او وفاق سره دي په دغه باندې ټولو قبایلو غونډه راوغواړه آل پارټي کانفرنس راوغواړه چې حکومت دا روپۍ چېرته تللي دي. نواز شریف والي زرداری والي عمران خان والي پاټه پارلیمنټیرین والي وزیر اعلی والي چېرته تللي چې اصل مدعي معلوم شي که روپۍ نه وي چې هغه خو راته معلوم شي چې زموږ د قبایلو حق یې والی. دا بجلي خو معمولي خبره ده بجلی روپۍ په اول کې ورکړم موږ له خپل حق راکړه. اخري په دغه شعر باندې به دا خبرې خلاصې کړم. حاجي محمد امین صاحب یو شعر دی چې د جنت په ورې مه پرېږده رضوانه د جنت په ورې مه پرېږده رضوانه چې په وینه کې بوی د افغان نه وي. والسلام.